بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی، فرمائی چی منگ یورز د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرناستو یو مجلس کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نور ملگری ہم تشریف فرماؤ۔ پدې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ د خوانه پاسېده او لاړ اووته، اکی یوازې اووته او ډېر ساعت تیر شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رانغې. نو مونږ سره فکر شو، ابو هریره وایي د ټول نه لومبې ما روچت شوما او فکرمن شوما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوازې وته دی. ډیر ټایم یې اونه شو، تشریف یې راونړو، چرته دشمن ورته نقصان نی رسولی. دی وی مونږ ټول یو خوا بل خوا ګرځېدو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم تلاش کو. دی وی څه ګورم چې یو باغ کې مې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبرې واورېدې. زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې ورننوتم، د هغه باغ دروازه بنده وه. نو زه په یو سوري کې لکه د لومبړې په شان ورغون شم او ورننوتم. دا د ابو هریره الفاظ دي. لہذا چې ومې کتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته تشریف فرماو، ما تپوس وکړو حضرت څه کوې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل ته څه کې او څو کې؟ ما وی ابو هریره یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایل چې په څه غرض دلته کې رالی؟ ما پسې ولې رالی؟ ما ورته وی حضرت تاسو ډیر ساعت تیر کو، واپس رانلی، مونږ سره غم شو، هسې نه چې تاسو چا تکلیف در رسولی. مونږ فکرمن شو، نو ستاسو په ډونډ لګولو کې او ستاسو په تلاش کې دې ځای ته راورسېدم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپلې پڼې مبارکې دی وی مال راکړې او ما ته وی چې دا واخله د نشانې په طور، چې یعنی خلک وی که لکه په دې کاغذ راله ته دستخط وکړه، آټوګراف راته راک. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یقین دپاره او د نشانې دپاره چې د خلکو دا یقین راشي چې دا خبره ابو هریره د ځانه نه کوي، بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته پروف ورکړی دی، نشانی یې ورکړی ده. نو خپل پیزار او پړې مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته ورکړې او ورته وی ابو هریره ورشه خلکو ته اعلان وکړه چې څوک د لا اله الا الله اقرار کوي، څوک یو الله مني، الله سره شریک نه جوړي، عقیده یې د الله د وحدانیت وي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت مني، نو الله جل شانه به هغه جنت تلیږي، هغه ته د جنت بشارت او خوشخبری وروا. ابو هریره وی زه راووتم، چې واپس راتلم د ټول نه لومبې راله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مخې له راغی. عمر راته وی چې څه شو نبی علیہ السلام؟ ما ورته وی چې په دې باغ کې دی او دا پیزار یې راله راک، دا پڼې مبارکې راته راکړې او دا خبرې راته وکړه چې دا اعلان خلکو ته وکړه چې څوک د لا اله الا الله اقرار کوي د هغه دپاره جنت بشارت دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي عمر راله په دې سینه کې یو سوک راک او داسې سخت ګزارې راکړه چې ښکته یې راوغورځولم، شا په تخته پرېوتم. دی وی را پاسېدم او په خفګان او په جړا نبی علیہ السلام نه رالم چې ګوره عمر خو ووالم، ګزارې راله راکړه راویې غورځولم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ښه عمر د سره دا کار وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام را پاسېده، را روان شو. په دغه دوران کې عمر رضی الله تعالی عنہ عمر ورسېد او دا درې واړه په یو ځای کې جمع شو. عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس کوي یا رسول الله زما مور او پلار دې په تاسو قربان شي،
تاسو ابو هريره ته دا خپل پیزار مبارک ورکړو او ابو هريره هم د دې خبرې دپاره رالیږلو چې خلکو ته دا خبر او دا بشارت ورسوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي آو. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي حضرت که دا خبره د خلکو ته کړې وي نو بیا خو به خلکو صرف په لا اله الا الله باندې اعتماد کړو او نیک اعمال به پریښیو. په دې بشارت او په دې خوشخبری به خلکو بروسه کړې وه او نیک عملونه به ترې پاتې شوي. حضرت پرېږدوی دا خبره مه کوئ چې خلک نیک اعمال کوي، نیک عملونه کوي، کنی نیک عملی به خلک پرېږدي. په دې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ټیک ده خلکو ته ای ابو هریره دا خوشخبری مه وروه، دا بشارت خلکو ته مه وایه، پرېږده چې خلک خپل عمل کوي. معلومه د دې حدیث مبارک نه دا شوه چې ایمان او اعمال دواړه لازم ملزوم دي. صرف په دې کار نه کیږي چې یو سړی د لا اله الا الله اقرار کوي او وي زه مسلمان یم، بس نورې چې کوم دی نیک عملی نه کوم، مونځ به نه کوم خو مسلمان یم، دروغ به ویم خو مسلمان یم، غلا به کوم خو مسلمان یم، د قرآن تلاوت به نه کوم خو مسلمان یم. نو په دې کار نه کیږي. ایمان او اعمال دواړه لازم ملزوم څیزونه دي. او بل طرف ته یو دخول په جنت کې دی او یو خلود په جنت کې دی. په جنت کې همیشه اوسېدل، اگر چې دا خو د لا اله الا الله او د ایمان د اقرار د وجې نه، د ایمان د راوړو د وجې نه جنت کې به انسان او مسلمان دا داخلیږي، خو چې نیک اعمال ورسره نه نو بیا به ړومبې دوزخ ته ځي. فرسٹ پوزیشن به نه اخلي، په اول فرصت کې به جنت ته نه ځي بلکې جهنم کې به چې کوم دی سزا ملاویږي. لہذا که په اول پوزیشن کې او په ړومبني فرصت کې جنت ته تلل غواړې نو ایمان او ورسره نیک اعمال دا دواړه شرط دي، لازم او ملزوم دي. ایمان به هم لرې، د الله جل شانه په ذات باندې به یقین هم ساتې او د الله حکمونه هم منې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به نبی آخر الزمان هم منې او د هغه کم چې سنت طریقې دي او د هغه اعمال دي هغه به په خپل ژوند کې په خپله معاشره کې راولي، هله به کامیابیږي.